السلام علیکم نوی ویډیو سره ستاسو هرکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روزله خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ ثوابۍ کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی دی یو ظالمې ښځې د اشنا دپاره د اشنا سره واده کولو دپاره خپل خاوند ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کو واقعه څنګه رامخې ته شوه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریک زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې شامل خامخا ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ثوابۍ کې ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده یو ظالمې ښځې به خپل کور ته ځان ته سړی راغوښتو هغه سړي سره به یې غلط کارونه کول او د هغه غلط کارونو نه بعد دې غوښتل چې زه هغه سړي سره واده وکړم خو دوستانو هغه سړي دې ښځې سره ټیم پاسۍ کوو تاسو ته مخکې نه په دې ویډیو کې وایم چې هغه سړي دې سره مینه نه کوله نه یې ورسره واده کول غوښتل هسې به یې د دې عزت لوټ کولو خو دوستانو دې ښځې ویلې چې ما سره به هغه سړی واده کوي چې کله هلته وشول نو ښځې خپل خاوند قتل کو خاوند باندې ډزې وکړلې په ډزو باندې ویشتو او بیا یې څخه هغه اشنا ته ویلې چې ما ورته واده وکړو ما ورته وتښتو خو اشنا ورته په زبردستۍ باندې زنا وکړه بدکاري وکړه او اشنا ترې نه لاړو چې کله پولیسو ښځه ګرفتار کړله نو ښځې اول پولیسو ته وویلې چې دې اشنا ما ته ویلې چې زما خاوند قتل کړه ته خپل خاوند قتل کړه زه به تا سره واده وکړم د دغې په وجه باندې ما خپل خاوند قتل کړو نو پولیسو ورته وویل چې ده به تا ته وایي چې ته چت ته وخېژه د چت نه راټوپ کړه ځان مړ کړه ده به ځان مړ کړې نو هغه ښځه بیا چپ شوله دوستانو دغه ښځې ته پکار دي دغه پولیسو ته پکار دي چې دغه ښځې له ښه بدترینه سزا ورکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام